ګرانو کتونکو یحیی جان ساحل صاحب زموږ یو تکړه سوشل ورکر چې کوم دی نو آیا د حکومت نه داسې ولیدل رمضان پیکج به هم دا اخیستي ده به دا نورې پیسې هم اخیستي دی حقدار هم دی څه وایي جدا چې کوم صوبایي حکومت دی نو دوی د خلکو اوټ په دې ورکړو چې صوبه به د کرپشن نه پاکه شي او صوبه کې به روزګار وشي او صوبه کې به هر غریب ته خپل حق میلو شي خو زه نه ګورم چې په 14 کاله کې د خیبر پښتونخوا پښتون ته ځپلي شوي عوام ته خپل حق میلو شو هغوی د جلسو جلوسونو نه وزګارېږي د خپلو کرپشن نه وزګارېږي که دلته مونږ ګورو دوی مونږ په هره محکمه کې کرپشن ختم کو تاسو راځئ پولیس سټیشن ته لاړ شئ چې دلته یو مقرر په څومره پیسو راځي دوی وایي مونږ په هسپتال کې کرپشن ختم کو په هسپتال کې کرپشن نه دی ختم دوی وایي تاسو راشئ ما اوس 10 ورځې په خپله په لیډینګ هسپتال کې تېرې کړې 4 ورځې کې ما ته بیډ میلو شو زما مریض ځای ته ورسېده زما د مریض بلډ 3.5 ته راغی نو ما ته بیډ میلو شو هم په څه میلو شو هم په غټ شپارس میلو شو چې ما د خلکو ته وجړلو خپل فریاد مې وکړو د خلکو د درونو ته مې بد بشپې وکړلې هله ما ته بیډ میلو شو زه نه ګورم چې په صوبه کې کرپشن ختم دی په صوبه کې چاته انصاف میلو دی هېڅ هم نه دي خلکو چې ووټ په څه ورکړی دی د عمران خان په راخلاصېدو او د صوبې په انصاف نه عمران خان راخلاص شو او نه صوبې ته د صوبې ځپلي شي عوام ته خپل حق میلو شو بل دوی چې کوم دی نو بیا جلسې جلوسونه په دغه خپله صوبه کې کوي نو په دې خپله صوبه کې په کار نه جي جلسې جلوسونه په پنجاب کې په اسلام آباد کې پکار دي د اډیالې جیل مخې ته پکار دي جلسې جلوس خیبر پښتونخوا کې څه لپاره پکار دي خیبر پښتونخوا عوام خو د 100 کالو داسې ځپلي شوي تباه برباد دي بېروزګاري ده بدامني ده څه دي دلته څه دي او دوی راځي د صوبې ځکه چې د صوبې کوم وسایل دي هغه په جلسې او جلوسونو باندې لګي